حجره د پښتنو د ثقافت اهمه برخه ده. حجره هغه درسګاه ده چرته چې کشران د مشرانو زده کړه کوي. ځوان کول د حجرې د اهمیت نه د خبرولو په غرض د تحصیل کونسل مندن ممبرانو په مندن ثقافتي میله کې د حجرې تابع کړې و. د ویلي چیرمنانو او د تحصیل کونسل ممبرانو په دغه حجره کې 2 ورځې د میلمنو د خپل وس مطابق خاطر مدار کوو او هغوی ته به د حجرې په اهمیت خبرې کولې. راغلي میلمنو کو به یو طرف ته د میلې د رنگینو خوندونه اغستل، نو بل طرف ته به د ناظمینو دغه ګام ته هم د قدر په نظر کتل او د ماضی په یادونو کې به ډوبېدل. په دغه حجره کې به یو طرف ته میلمنو دمه کوله، نو بل طرف ته به د روایتي رباب منګینه هم سور اغستو. د ثقافتي میلې په دویمه ورځ ناظم کوګاټو و صدر آل مندن ناظمین سوراب خان په حجره کې راغلي میلمنو شجاع خان، شمس بونیری، زرین نانا، ایسیچو تانا، ناوګي، نور زمان تنها، منیر خان لالا، ناظم نصیب خان، پیرزاده زدران او نور میلمنو ته د پښتنو روایتي شملې ورپسر کړې. میډیا سره د خبرو په وخت ناظم سوراب خان وی چې د مندن پښتانه په حجرو آباد دي او د دې ځای حجرې مشهور دي. هغوی وی چې مندن ثقافتي میله کو یو طرف ته د تفریح مواقع ورکوي، نو بل اړخ ته د زده کړې لپاره د رزګاه هم ده. هغوی وی چې موږ د دې میلې نه ټولې دنیا له د امن پیغام ورکوو. ناظم صاحب دا راته ووایه تاسو د مندن ثقافتي 2 ورځنۍ کومه میله چې ده په هغې کې د حجرې تابع کړې ده، د دې نه څه پیغام ورکوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې مندن ثقافتي میلې ته دلته چې څومره خلک راغلي دي د ضلع بونیر نه هر طبقه فکر والا خلکو ټولو ته د مندن روایتي حجرې له طرف نه د تحصیل کونسل له طرف نه توت هرکلي کوو او موږ له دې نه دا میسج خلکو ته ورکوو چې زموږ دا خاوره پرامن خاوره ده، دا حجره د پښتنو روایت دی، دا ثقافت دی او د پښتنو بچي او پښتانه په حجره کې زده کړې کړي. لہذا موږ له دې میلې نه ټولو دنیا ته دا پیغام ورکول غواړو چې دا مندن او دا ضلع بونیر چې دی دا پرامن خاوره ده، د دې پرامن خلک دی. پرونه راسي په کم تعداد سره چې په دې مندن ثقافتي میله کې کوم خلکو شرکت وکړو، نو له دې نه موږ ته دا اندازه لګي چې دا خلک داسې ایونټونه غواړي، دا خلک داسې د جمع کولو لپاره مزید پر روان وخت کې نور ایونټونه پکار دي چې دا خلکو مطلب دا د سیاست نه بالاتر یو ځای شي او مطلب دا یو بل سره خپل خوشحالیانې شریکې کړي. د دې مندن روایتي او ثقافتي میلې مقصد دا دی چې موږ د خلکو لپاره د خلکو د بچو لپاره د خوشحالۍ موقع جوړې کړو. ناظم صاحب د داسې رنګه میلو نه دنیا ته د امن پیغام نه دی چې پښتانه پرامن خلک دي؟ موږ جی دا خو ټولې دنیا محسوسه کړه. پرونه راسي چې د موسم په عقله باندې چې موسم ډېر صفام نه دی، خو به هر حال دا کومه ګڼه ګوڼه چې جوړه ده، نو موږ د خپلې میلې په تواسطو ستاره د کیمرې په تواسطو ټولې دنیا ته دا پیغام ورکو چې د ټول ضلع بونیرو څومره خلک چې دی زما په یقین که زه دا ووایم چې دا د یوې فیملي خلک دی، دا خلک چې دی نو ټولو یو بل چې دی نو پیژني، دا د یو بل سره په غم خادو کې شریک دی. دلته کو څوک په هر جامه کې راځي او د بونیر امن خرابوي، نو موږ هغې ته چې دی نو خواست دی چې دا پرامن خاوره ده، دا پرامن خلک دی او چې دی نو موږ د دې خپلې روایتي حجرې نه او د ثقافتي میلې نه ټولې دنیا ته دا پیغام ورکو چې موږ پرامن خلک یو، لہذا موږ دا امن خرابوي ما او موږ دنیا ته دا پیغام ورکو چې مطلب دا دی نورم کو څوک کولی شي په مزید د ضلع بونیر په 15 تحصیلونو کې چې داسې ثقافتي میلې او ثقافتي ایونټونه جوړیږي او خلک پکې شریکیږي چې د هغې نه خلک او د خلکو بچیان چې دی نو خوشحالي ترلاسه کړي.